बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 नन मूंगे एक्सरसाइज को په میث کې 2.2 تاسو پرون ما د دې پراپرټیز کړو د ریل نمبر هغه تاسو یاد هم یې دا تاسو لږ دوباره لکه اولنې کوېسچن زم سره دا دی نیم د پراپرټیز یوز ان د فالوینګ ایکویشن دا پراپرټیز لیکل دي زه تاسو ته پراپرټیز لږ دوباره یاد دهانی کوم تاسو یاد شي یاد دهانی شو په دې کوېسچن باندې تاسو پوه شئ په اسانه باندې زده کوي یا حل کوي لاول تاسو ته په دې کې چې کومه لا یو شوي د هغه زنګ سره د اسوسییټیو لا یا اسوسییټیو پراپرټي with respect to addition یا multiplication دلته زنګ سره سکی addition شوي سکی multiplication شوي دوانه کې دي شي addition کې دي شي او هغه ملټیپلیکیشن وګی دي شي تاسو ما ویلو د اسوسییټ یو لفظ چې دی کوم چې 3 ایئر ډیپلوما د 3 ایئرز هغه ته وایي اسوسییټ انجینیرینګ یا اسوسییټ ډیپلوما کوم 3 ایئر ډیپلوما چې دا نو اسوسییټ مین 3 یا تاسو ما ویلو د ته په اردو کې ویلي کیږي خاصیت تلازم د اسوسییټ ته وایي او دلته دی جمع نو بلحاظی جمع ایډیشن دی نو بلحاظی جمع نو دا تلازم تاسو سماوي دا ثلاثه دی او ثلاثه د عربی کې 3 ته ویل کیږي ګوره 1 2 3 مونږ وایو نو عربی کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا هغه هندسي دي نمبر دي عربی کې نو دا ثلاثه اغور ته ثلاثه وایي عرب زبان ولا دی ثلاثه وایي نور دا دي ثلاثه نو دا تلازم د ثلاثه نوتی دي نو تلازم یا ثلاثه څه توي 3 توي نو تاسو ګورئ دا اسوسییټیو پراپرټی چې دا به زمون سره یو ایکویشن چې 3 نمبرز به دی خوای د ایکویشن نه په لیفت سایډ کې 3 نمبرز به په رائټ سایډ کې ټیک د سټوډنټ څنګه دا اسوسییټیو پراپرټی زمون سره یو ایکویشن دی چې د دې ایکویشن لیفت سایډ ته مو 3 نمبري او رائټ سایډ ته به هم 3 نمبري وجه صدا د دې نوم نه تاسو ما اسوسییټیو انجینیر څه ته ویل کیږي اسوسییټ انجینیر کم چې 3 ایئر ډیپلوما کړي نو 3 ته ویل کیږي یا د اسوسییټ ترجمه په اردو کې څه د تلازم سنو دي ثلاثه څه ته 3 ته ویل کیږي دا ربع هندسه ده ٹھیک ده نو لہذا دا زمون سره به یو ایکویشن چې 3 نمبرز بده خوای 3 نمبرز بده خوای تاسو ما ویلو a نو پلس b پلس c is equal to a plus b plus c نو دلته اخري دو بریکټ کې باندې نو دلته اولنی دو بریکټ کې باندې صرف دغه بریکټ کې انسیب بدلوي دلته اولنی دو باندې دلته اخري دو باندې نور سیم هغه انسیب سیم وي کې ایډیشن ان په ټولو کې به ایډیشن ای ک ملټیپلیکیشن په ټولو کې ملټیپلای ټیک شو دلته ا دی نو دلته هم ا دی دلته b دی نو دلته هم b دی دلته c دلته هم c دی ټیک شو چې 3 نمبرز یو سایډ ته 3 نمبرز بل سایډ ته دا به کومه پراپرټي اسوسییټیو خود د اسوسییټیو به یو خبره یاد ساتئ چې د دې بریکټ او چې کوم د انسی بهر د دې منځ کې به خامخا سايني لکه اوس مثلا دې راغی 5 into a plus b is equal to 5a plus 5b نو دلته هم درې راغلي اخو د ورغله 2 نمبر دی دلته 3 نمبر دی خود د بریکټ او د انسی منځ کې علامت ساين نشته ظاهري طور ته ملټیپلای د ظاهري طور سره ساين نشته نو چې دته به ویل کېږي ډیسټریبیوټیو پراپرټي هغه چې یو خو بریکټي بل خو نه یو نه خیدا ده دویم لاغي ساين دا دی چې دلته به د بریکټ او د انسیمنس کی ظاهري علامت نه وي ټیک شو په ویشو نو لاولنی پراپرټي ته ګورئ 1 + 4 + 3 و 3 نمبر دی خو دی 3 نمبر دی خو دی دلته اخرنی دو بریکټ کې انکلوز دلته پهله دوا نو چې 3 نمبر یو خو 3 نمبر بل خو نه کوم پراپرټي ده اسوسییټیو په منځ کې څه شي دی ایډیشن دا ملټیپلای وان اسوسییټیو پراپرټي with respect to multiplication بس وایو اسوسییټیو پراپرټي with respect to addition یاد دی نظم سردا د دې نغراغي چې دا زمو سردا باندې نوم یو لګه د پراپرټیز نو بدی کې د اسوسییټیو پراپرټي with respect to addition ٹھیک شو ها اوس دی بل ته ګورې دا بل هم ما تاسو ته ویلي دي
چې پاغي کې به هم زموږ سره یو خبرې کټي 3 نمبر کې دي شي 2 کې دي 4 کې دي خو یو خبرې کټي بل خبرې کټ نه دا ملټیپلای شي دي سره نو دغه د وسوي لیکي کې ډیسټریبیوټیو پراپرټي خاصیتي تقسیمی دا پای به د بریکټ سره ملټیپلای شي ګورئ پای د سره ملټیپلای شي دا باندې نه پای 1 5 a دا نه پای b نو بریکټ څه شو ختم شو نو درې هم کې دي 4 هم کې دي نو د ډیسټریبیوټیو پراپرټي وایي نو دا زموږ سره کومه پراپرټي شو distributive property with respect to addition دی دا هم addition دی ٹھیک ده ها اوس تاسو ما بل زویلو چې زمون سره additive identity هغه ته جمعي ذاتی عنصر additive identity زموږ سره صرف او صرف څه دی 0 دی یعنی کپرس کې موږ 7 او 3 پلس کو تاسو دلته وګورئ نو څه جواب راځي 10 ایډیشن وشو خو انسر کې د دې دوانو آیډنټیټي نه د 7 آیډنټیټي برقرار پاتې شو نه د 3 آیډنټیټي څه شو چینج شو 10 نه 10 نه د 7 ایکوال دی نه د 3 نو بدی کې آیډنټیټي برقرار پاتې نشو دي کې اس آیډنټیټي نشته کوز د 7 سره 0 پلس کما 7 نه دی کله 3 سره 0 پلس کما یا 0 سره 3 پلس کما سره راغی 3 راغی نو په دې دوانو کې لاندې دې دوانو اگزامپل کې ایډیشن وشو خو دا غینسه دلته 7 او دلته 3 آیډنټیټي کې چینج نشو آیډنټیټي کې فرق را نه غي آیډنټیټي برقرار پاتې شو نو 0 د سینسر چې هغه ته وایي ایډیټیو آیډنټیټي صرف 0 دی او دا که هر چا سره پلسو کې د دې ایډیشن د هر نمبر سره کې ناغه نمبر به واپس راځي څه فرق به کې ناراضي دی ته وایي ایډیټیو آیډنټیټي یعنی ایډیشن او شو آیډنټیټي برقرار پاتې شو نو تاسو وګورئ د a سره 0 پلس کوي نو هم به a راځي که د 0 سره a پلس کوي هم به a راځي نو دا زموږ سره راغلی دا زموږ سره راغلی ایډیټیو آیډنټیټي اوس دلته سره غلي دي لکه مثلا ما واغستو 3/4 اوس ملټیپلیکیټیو انورس اخلو ملټیپلیکیټیو انورس نو دا به ته مونږ الټو کو چې کوم په ډینومریټر کې هغه نومریټر تلل شي کوم چې نومریټر کې هغه ډینومریټر تلل شي نو ګوره ورته نو دا دې سره کینسل دا دې سره کینسل جواب سره راغی 1 دغه هم سره پایپ راغی نو دا پایپ دلاندې څه شي دی 1 دی چې الټه کوم څه بشي 1 ور پایپ دا د اوس مال لري کو ټیک شو نو دا دې نو بس دا کینسل سره راغی 1 که 1 ور پایپ نو دا انورس کوي ملټیپلیکیټیو انورس یې والي نو 5 بعد سره بر لاړ شي نومریټر ته او دا به ډینومریټر ته راشي سو 1 نه لګای نو دا به کینسل شنو سره راغی 1 دته سوي لیکيږي ملټیپلیکیټیو انورس تاسو ګورئ 5 د 1 ور 5 سره ملټیپلای شي یا 1 ور 5 چې دا د 5 سره ملټیپلای شي کینسل شي 1 نه غي نو دا د دې انورس ته ملټیپلیکیټیو ایډیټیو انورس نه غوري ایډیټیو انورس دې راځي کدا 5 وی پلس 5 ډبل ومن به 5 وی نو دو ایډیټیو انورس یو دي چې ناغنه به 0 راځي خو که دو ملټیپلیکیټیو انورس یو دي چې ناغنه به سره راځي 1 راځي ٹھیک شو نو دا څه شي دي ملټیپلیکیټیو انورس ایډیټیو انورس نه بسره راځي دو ایډیټیو انورس یو شي په نمبر ایډیټیو انورس دا غن به 0 او که ملټیپلیکیټیو انورس دا غن به 1 یا ساته ټیک د سټوډنټ ها اوس تاسو مخکې ګورئ رائټ دی میسنګ نمبر په دې کې تقریبا 3 کوېسچن دي ما دا یو راغستې دا آسان دي ځکه وګورئ زموږ سره د یو سیټ وګورئ دا کمپلیټ دی دا سیټ کې یو ټرم یو نمبر میس دی دا کمپلیټ دی چې درې انسه یو خوای درې بل خوای دوشتا یو میس دی نو کومه پراپرټي ها یادوم دی ایسوسییټیو نو وګورئ هغه کې کم نمبر دل دی هغه بدلتي یعنی ګورئ دلته ټوشتا دلته پوښتا دلته 6 دلته 6 نشته نو دلته 6 لګا صرف دا دا ډیر زیات آسان دی بدی کې سره درې کوېسچن نور دی هغه تاسو هوم ورک شو دلته کوم ریمینینګ 3 کوېسچن چې دي پدې کې ریمینینګ 3 پارټس دي ٹھیک شو هغه تاسو هوم ورک شو دې لپاره ها بیا څه دي چوز دی کریکټ آپشن پدې کې کریکټ آپشن تاسو چوز کوئ دا 8 ملټیپلای 6 ملټیپلای 7 از ایکوال ټو ګوره درې نمبرز دي کومه پراپرټي دا ایسوسییټیو کپرس کې دا دي سی وی 8
او 6 ملټیپلای 7 دلته دا ملټیپلیکیشن دا ملټیپلای دلته نه ویل کېږي شوی بیا به کومه پراپرټي وي ډیسټریبیوټیو یا دوی خاصیتی تقسیمی چې ورته ویل کېږي نو دلته دا پراپرټي شو نو دلته لاست دوه باندې نو کدا زه تاسو ګورئ دسی دی 8 ملټیپلای 6 ملټیپلای 7 دا کمپلیټ کا نو دلته لاست دوه ورکټ کې باندې نو چې دا پراپرټي اسوسییټیو پراپرټي دا کمپلیټ کوم نو اولین دوه بنشي 8 ملټیپلای 6 ملټیپلای 7 associative property with respect to multiplication نو کوم اپشن دی دا یو نه دی ځکه دا خو سبټریکشن دی دا یو نه دی دا یو دی نه نو په دې کې به ډي اپشن نازي دا صحیح دی صحیح شو په دې کې هم زموږ سره درې پارټس نور پاتې دي که دوه پارټس یا تاسو هوم ورک شي بیا کوېسچن نمبر 4 دی ډو دس وداوټ یوزینګ ډیسټریبیوټیو پراپرټي ما یوز کوي کیلکولیټر یوز کوي دا وکړي د دوه ملټیپلای کوي پلس دا دوه ملټیپلای کوي بیا دوه پلس کې تاسو انسر راځي ټیک شو سټوډنټ دا دوه په دې کې کوم ریمینینګ پارټ په کوېسچن نمبر 2 کې درې پارټس ریمینینګ دي په کوېسچن نمبر 3 کې تقریبا درې پارټس ریمینینګ دي او تاسو خپل حل کې دا تاسو هوم ورک شو ثانک یو